السلام علیکم مینوالو، زه یم حبیب الله مشال او تاسو ګورئ ایچ ام پی کې ټي وي. مینوالو، د څو ورځو نه په پته نه لګي د پښتو ادب سره یو قسم پروپیګنډا خو ورته نشو ویلی، خو یو څو قسمه ناجایزې روانې دي. څه اول کې خو تاسو لیدلي وو چې څه ورځو کې زمونږ چې کله د پښتو فلمونه لږ په ورو شو، مختلف قسم سندرې به راتللې چې جنۍ سمه پټاسۍ او مطلب مختلف قسم سندرې به اول کې راتللې. بیا ورو ورو دا خبره د چا ته راورسېدله چې زمونږ د ډېر محترم ورور فرمان کسکر حد ته راورسېدله او ډېر وخت سوشل میډیا په دغه خبرو کې چې کوم دی مصروف او مختلف قسم بحثونه به پرې کېدل. دا څو ورځې کېږي چې زمونږ د دوه زلمو شاعرانو ضمیر خان ضمیر صاحب او منیر صاحب، د هغوی په خپلو منځ کې لږ تضاد راغلی دی او لګیا دي یو بل لا په شعرونو کې جوابونه ورکوي او سوشل میډیا باندې خلک شیر کوي. یوټیوب ته که لاړ شي، فیسبوک ته که لاړ شي، انسټاګرام ته، باقاعده نور چې کوم سوشل میډیا چې کوم ذریعې د هغه ټولو باندې. نو اول خو زه دا ویم چې زما د نن ورځې پورې د دواړو سره ملاقات نه دی شوی او نه مې په موبایل تلیفون باندې د نه علاوه په وټساپ وغیره باندې رابطه نه ده شوې، خو دواړه صرف په دوی پېژنم چې دواړه ښه شاعران دي او ینګ شاعران دي، ځوانان دي او سپیشلی د وینا انداز، د غزل د وینا انداز، د شعر د وینا انداز د دواړو ډېر ښکلی دی. زه نه خبره ته وکړم نو زما ډېر زیات خوښېږي د دواړو د شعر د وینا انداز. اوله کې خو منیر صاحب په یو مشاعرې په دوران باندې یو شعر، یو نظم ویلی و چې هغه کې تاسو به اورېدلی چې د حج متعلق خبرې وي. لکه زیات زموږ د خلک چې حج ته لاړ شي نو هلته تصویرونه اخلي او مختلف ځایونو کې تصویران اخلي. نو که زه در خپل زړه خبره وکړم، زه په خپل هم د دې خلاف یم چې د الله مقدس کور ته موږ لاړ شو، هلته موږ تصویران اخلو، زموږ د دغه شوبازیانې کوو. نو په دین کې خو شوبازي نه ده پکار، ریاکاري نه ده پکار. د مذهب کار چې کوې نو په دین کار چې کوې هغه به بالکل داسې کوې چې سادګۍ سره به کوې، چا ته به ځان نه شو کوې. اوس منیر صاحب چې دغه نظم ویلی و، الله خبر دی، ځکه چې تاسو ته مخکې ما ویل چې زه له دواړو نه واقف نه یم، ما ته هېڅ پته نه لګي. کېدای شي دې دواړو د مخکې نه څه تضاد وي، خو په ظاهره کې د منیر صاحب په شعر کې خو داسې څه ظاهره اشاره نشته دی ضمیر خان ضمیر صاحب ته، ما واورېدل دواړه. بیا د هغه په جواب کې چې کوم دی زموږ د ګران ورور ضمیر خان ضمیر صاحب ریاکشن راغلی دی او د هغه جواب چې کوم نظم دی هغه هم دی. نو خبره یو متنازعه شکل طرف ته روانه ده او وخته وخته چې کوم دی شدت اختیاروي. اوس نوره مخکې پاته نه ده، ما ته پته نشته، کېدای شي هغو دواړو خپلو کې صلح نامه هم شوي وي، خو زه خو دا څو ورځې چې ګورم نو لکه خبرې هغه شان ګرمې دي او نور درېیمګړي خلک لکه ما پسې تېره ورځ یو بل کس ویډیو وکتله نو هغه داسې متنازعه خبرې کړې وي، لکه دې خبرې له هوا ورکولو کوشش کې وو او نور ډېر تېر بېر تلی و چې لکه تا ته که ستا مور ویلي وي چې تصویرونه واخله په دغه مقدس مقاماتو کې، نو تا په فیسبوک څه له شیر کول. نو دا ټایپ خبرې خلک کوي کله چې داسې اختلافات راشي د چا. نو اول خو شاعر د محبت دای دی، شاعر خو مینه خورئ، محبت خورئ، او بیا چې کله شاعران په خپلو کې په بې اتفاقه شي نو بیا خو بالکل مزه نه کوي. نو زه ریکویسټ کوم دغه خپلو دواړو ورونو ته، یقینا درته بیا هم درته وایم چې زما د اوسه پورې د یو سره هم دوا سلام نه دی شوی، خو بس ګورم را ګورم په سوشل میډیا په ترو باندې داسې نه چې خلک زما دا ویډیو هم لکه یو قسم له د درېیمګړي په شکل یا د ووایي چې یاره ستا پکې څه کار دی چې تا پکې د دې ویډیو ضرورت څه و. خو ما مناسب ګڼله چې یاره زه ټیک ده چې نور خلک پکې د جنګېدو یا داسې مختلف قسم کارونه کوي، خو الله دې ما دغه کار نه وساتي. زما صرف او صرف واحد مقصد دا دی چې زه خپلو دغه دواړو ورونو ته دا پیغام ورکړم چې د دې قسم حرکاتو نه په لار چې بس چې یو
شعر ویلی دی په هغه کې خو زه بیا هم وایم چې د چا ذکر نشته دی لکه چا ته مخاطب شوی نه دی عام مسلمانانو ته مخاطب دی منیر صاحب بیا چې ضمیر خان ضمیر صاحب هغه شعر ځان ته مخاطب کړی دی هغه وایي چې دا لکه ته ما یادې او بیا چې کوم د هغه جواب کې نظم ضمیر صاحب ویلی دی نو باقاعده یې د هغه نوم پکې یاد کړی دی په هره مصره کې نو نه دي پکار په شعر کې داسې قسم حرکتونه چې کله موږ په شاعران په خپلو کې بې اتفاقه شو نو خلک به بیا وایي چې یار دا خو لکه دا څنګه شاعران دي شاعران خو د محبت د عین دي د محبت دعوت خلکو ته ورکوي نو په دې مقاماتو خپل ګران استاد محترم اشنا باجوړي صاحب هغه شعر رایاد شي چې زمونږ د یو بل لاسو کې لاس وي چې زمونږ د یو بل لاسو کې لاس وي د وختونو د بیخي لاسونه خلاص وي چې زمونږ د ادب څخه کوم ریلیټډ خلک وي د ادب سره تعلق لرونکي خلک وي چې زمونږ په خپلو کې د یو بل سره لاس وي نو انشاءالله بیا موږ د هر څه قسم حالاتو مقابله کولی شو او چې کله موږ په خپلو کې وران شو نو بیا خو خبره ورانه ده نو دغه ورونو ته یو پیغام ورکوم چې ورونو بس چې څه شوي تیر په هیر او بیا د محبت خبرې کوئ د مینې خبرې کوئ او چېرته چې یره نه وي هلته محبت وي او چېرته چې محبت وي هلته خوشحالي او چېرته چې خوشحالي وي هلته امن وي بس دغه څو خبرې په ځان کې راولئ زما دا وړوکی شان پیغام زه خو دا هم وایم چې زما سره دواړه په فیسبوک باندې یا په انسټاګرام دا زما فرینډ کې نشته خو که زما دا ویډیو چې څوک هم ګوري او هغو سره فرینډ لیسټ کې دغه زما دواړه ورونه موجود دي یا یې په انباکس باندې ما ته د هغوی اډرس یا د کنټیکټ نمبر موبایل نمبر یې راولېږلی نو زه به هم د هغو ډېره شکریه ادا کړم زما صرف دغه دواړو ورونو ته دغه پیغام دی چې صرف او صرف مینې او محبت پیغام ورکوي نه چې یو بل پسې خبرې داسې مخکې هم ډېر شوي دي که سوچ هم کلی زموږ د برې پښتونخوا او د لرې پښتونخوا شاعرانو کې هم څه دا وخت څه ټایم کې داسې حالات راغلي وو چې یو بل خلاف به یې شعرونه ویل او نه ده پکار ما په خپله باندې هم د دې خبرې ډېر سخت خلاف یم او ډېر زموږ د ادب ملګري به دې خبرې ډېر سخت خلاف وي نو دا خو دا ویډیو ما ځکه وکړله چې دغه دواړه هلکان ضمیر صاحب او منیر صاحب یو قسم له زما همزولي کېدی شي همزولي به مي زما خبره به نه مایند کوي او نه به رانه خفه کېږي په دې خبره باندې خو زه انشاءالله هغوی ته که زما د پیغام چا ورسولو نو مننه به وي خو بس محبت مینه دا اختیارول پکار دي او نه دي پکار چې داسې قسم درېمګړی منځ کې راشي او بیا خبره مطلب د حل په ځای باندې یو ښه متنازع شکل اختیار کړي او وخته مخکې یو د میډیا په وجه تر باندې ته خلک مختلف نور قسم مقصدونه اخلي او د درېمګړي په شکل کې منځ له راځي او ډېر تیر و بیر پکې ځي نو بیا خو تاسو ته د خلکو پته ده چې زمونږ پښتانه خدای الله پرې رحم وکړي نو ښه ته پته ده چې په داسې موقعو باندې بیا هغوی داسې زبان او داسې الفاظ استعمالوي چې هغه غیر مناسب وي نو بس زما خپل دغه دوه ورونو ضمیر صاحب او منیر صاحب ته یو عاجزانه ریکویسټ دی یو عاجزانه درخواست دی چې ورونو نه دي پکار داسې کار او خپله مینه خپل محبت خپل چې کوم د شاعرۍ اصول دي په هغو باندې چلیږئ ډېره مننه امید لرم چې زما په دې خبرو باندې به تاسو خفه شوي نه یئ زما ورونه یې او زه هم ستاسو ورور یم که مشر درنه نه یم کم سے کم همزولی به یم او کمزولی هم نه یم نو کشر خو به درنه یم که نو د یو کشر په حیث رانه ګیله ونه کوي ځکه چې خو زما حق جوړېده زما نه چې بلا نورو خلکو حق جوړېږي چې کله هم داسې تنازعه راشي نو منځ ته راتګ ښکاري د خلکو په طور د اصلاح د صلح نو مه کوئ داسې کارونه په الله هم سپارم الله هم په مینه محبت باندې ماړه کړه په مینه محبت هم ژوند تېر شه د ټولو پښتنو د ټولو انسانانو د ټولو مسلمانانو همدغه لنډ وړوکی شان پیغام زما د دغه دوه ورونو په نوم باندې ضمیر خان ضمیر او منیر صاحب خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ د لوی الله په لوی امان السلام